ملګرو دا قمر خانه اډه ده، درېیمه ورځ ده چې دا تار شلېدلی دی، د 3 ورځو نه بجلي نشته دی او د وابډې والا وایي چې یاره نن درځو سبا درځو نن درځو سبا، دې کې 3مه ورځ ده، دې له څوک رانله. وابډه الکار بیخي دغه دي، موږ هغوی ته هم دې کې 3 پیرې رینګ کړی دی، یو کس هم وله رانللی او بس موږ به څه وکړو، دغه شیر کول را شیر کول به په فیسبوک کوو او نور خو زمونږ علاقه کې نه مشر شته دی او نه پکې کشر شته دی او نه څوک د چا خبره مني. نو ریکویسټ کوو مشرانو ته چې ولې یاره تاسو غلي په دې پاتې کېږئ، راپاسئ ظالمانو د خدای نه ویرېږئ. 3مه ورځ ده او په دې یو شواروز کې زمونږ د لقمان شهید بجلي چې کومه ده 3 غنټې چلیږي شواروز کې او په هغې کې هم دغه لتار دغه ربره ځوړند دی شلېدلی دا ډې او یو کس وله نه راځي د وابډې والا چې څوک یې ټیک کړي. نو قمر خانه یې اډه ده او ملګرو څوک یې نه ټیک کوي. نو موږ ریکویسټ کوو لا چارواکو ته چې ولې دا نه ټیک کوي، څه چل دی، د الله نه ویرېږئ. دغه شانتې لږ لږ کارونه خو کوئ که نه، یوازې په مشرو کار نه کېږي چې بس مشریانې کوئ وادې ورېده او بیا د روسته نه ګوره یا ګې دوړ او پیچ یې چوړ، دا کارونه پرېږدئ وادې ورېده او د غریبانانو سره ودرېږئ. دا ډې تار دی، دې کې موږ هغه ناظم تمرین کړی سار زمونږ یو ملګري په هغه هم پسې غوښ په ونه ګروله او نور هم موږ مشرانو ته یو چې ولې یاره دې کې تاسو نه دغه کېږئ.